بسم الله الرحمن الرحیم. فتوی کفر لګولو کې احتیاط. په هغې باب کې موږ څلور خبرې کړې وي چې فتوا د کفر به نشي لګولی. ان ظاهرا خو خلکو ته دا راځي چې دا انسان کافر شه، په حقیقت کې هغه کافر نه، نو فتوا د کفر به پې نشي لګولی. هم احتمال ذکر کړی، دویم سبقت لساني، دریم اکراه، څلورم عدم اراده، پنځم نمبر چې دی هغه لزومي کفر دی. یو د التزامي کفر، دویم د لزومي کفر. په دې کې فرق څه دی؟ د التزام مطلب دا دی چې یو کس وایي زما مقصد دا دی زه دا خبره کوم، او لزوم مطلب دا دی چې یو کس وایي یو عقیده بیان کړي، د هغې د نتیجې نه یو خبره ثابته شي، دا کس وایي چې زه دا نتیجه نه منم، د دې اقرار نه کوي. لکه یو کس وایي چې د الله ذات په عرش باندې موجود دی. زمونږ عقیده خو دا ده چې الله موجود دی، بلا جسم، بلا مکان، بلا زمان، بلا جهت. یو کس وایي چې د الله ذات په عرش باندې موجود دی، موږ ورته چې په عرش ذات موجود دی، د دې نه جسم منل لازم راځي. یا وایي چې زه د جسم نه پاک منم. نو لزوم د ده د خبرې نه خو دا لازم راځي چې تا په عرش ومانه چې صرف په عرش باندې دی، خو ذات جسم تی مراد شه که نو جسم به وي په عرش باندې. خو هغه وایي چې زه د دې قایل نیم چې جسم یې شته د رب، بلکې الله د جسم نه پاک دی. د خبرې نه خو لازم جسم راځي، خو اقرار نه کوي، نو په ده باندې به فتوا د کفر بیا نشي ورکولی. ها التزام چې موږ کوم وایي چې زما مقصد هم دا دی چې الله په عرش ناست دی، نو جسم تی مراد دی، بیا فتوا د کفر ورکولی شي. نو دلته چې کوم موږ ووایو د دې نه الزام نه دی بلکې لزوم مراد دی، چې د لزوم په اعتبار سره به یو چاته کافر نشي ویلی، د لزوم په اعتبار سره به چاته کافر نشي ویلی. دویم د حضرت علي رضی الله عنه د زمانې خوارج هم تی مراد دي، چې هغه کله علي ویې وجلو نو خلک رال ویل حضرت علي دا منافقین دا کافر، علي ویل نه، ویل منافقین، علي رضی الله تعالی عنه ویل نه، ځکه چې دوی خو قرآن وی ذکر کوي. نو ویل بیا دې ولې ووجل؟ ویل فتنې د دوی سترګې لندې کړلي او د دوی غوږونه کانه کړلي، نه ینې نه اوري. فتنه ده، والفتنة اشد من القتل، فتنه د قتل نه زیاته ده. نو دې وجې نه لزوم کفر باندې انسان ته کافر دا به نشي ویلی. الله دې عمل کول توفیق راکړي.